ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة مریم 24 نمبر آیات تے 43 نمبر آیات د سورة مریم. تاسو ته معلومه وا چې الله جل شانه مریم رضی الله تعالی عنها ته بچي ورکول غوښتل، نو جبرئیل علیه السلام ورته راولېږل او په دې غریوان کې وتا یو کوکې وو چې په هغه کوکې سره هغه حمل چې دی نه د تهراو شو او هغه حمل د حضرت عیسی علیه السلام. نو کله چې دیتا درد ذهن راغلو نو تاسو ته په خپل ورځ ویل شو چې دا ونه خپل راغله او غي ډډه واله او غمجن او ویل چې را کاش چې د دې وخت مخکم راشي وي. نو دلان دین الله فرمای आवाज وتور کړو فناداها، پس आवाज ورکړو دیتا من تحتها دلان دې دینا چا ورل ورکړو جبرئیل علیه السلام ته आवाज وکړو سی وته وي الله تحزنی تمغم جن کېگا مخپکېگا قد جعل ربك تحتك سريا بشک ګرځولې دی رب ستا لاندې ستانا سريا روانه او چینا جاری او به ګرځولې دي. فكلي وهزي اليك بجذع النخله، وهزي اليك حرکت ورکا وهزي اليك بجذع النخله د تنه دیونه ته تخپل او حرکت ورکړه نو و چونه والله جل شانه دې کجوري راغزار کړي او د جمی په موسم کې حالانکه کجوري هوتيږي د وړي په موسم کې الله جل شانه دې ته د وچه غونینا د جمی په موسم کې تازه کجوري راوړته ولې نو څنګه چې و چونه د جمی په موسم کې تازه کجوري ورکړي نو د قرنګي الله جل شانه تا اولاد درکول باندې قادر دی بغیر د مرد ملاوتنا چې مرد بتا سنې وی راو شوی او بیا به هم تعالی الله جل شانه مسکر اولاد چې دینو دا بتاته درکوي. تو ساقط علیک رطبا جنیا رغزال بکرشی بتا باندې رطبا جنیا تازه کجوره فکلی واشربی پس اخرى او وسکا ال د اول د وبوسی کرو شو او بیا وبوسی د خوراک ذکر شو دلته اول د خوراک او بیا د اسکا نه اصل کې آداب د دې چې کله ته د دسترخوان غره نه په دسترخوان باندې اول وبګدا او بیا وبوسی خوراک کېدا او بیا چې کله شروع کړي نام تور خلک اول په اثر کې معمولی وبوس کې بیا روټي خوري بیا په مین چې کله وټه سترنې نو خلک وبوس کې فکلی بس خورا واشربی او اسکا وقری عینا او یخی کلاسترګ خپل بدی بچی سره ته ګورا او خوشالېګا ته خوشاله وخت چې وینو دا یخی وي خپل سترګې په یخی کا او د خفګان وخت دا ګرمي وي. فاما ترين ندم جبريل عليه السلام ته فرمای پس کو چری دوینه من البشر احد ان سړونه یو کس ویني یو کس دیولیدو فقول وغت ملامت کولی پس تو آیا انی نظرت للرحمن صوما بشک ما خونن ورځ نظر منل دی رحمان ذات تفار دروجی نظر می منل دی فلن اکلم اليوم انسیا بس نمن زبده هیڅ چا سره خبرینم رزن کوما نو په هغه شریعت کې لکه څنګه چې موږ او تاسو نن سبا روزه نیسو نو د هغه په شریعت کې روزه نیول دا و چې چا سره خبرې نه کول دا روزه و. لکه مخکې روکو کې کو تاسو پته لګېدلی لکه حضرت زکریا علیه السلام ته الله فرمایل چې ته نظر ومنه هغه د سړي د 3 ورځو روزه نیولې هغه 3 ورځې او 3 شپې روزه و او هغه سو چکواله خلکو ته چې خبرې کول نو په اشاره سره به کول نو داغي په شریعت کې روزه نیول داو چې چف کېدل دیم روایت په کې دا دی چې نه څنګه چې زمونږ په شریعت کې د مبتدات ثلاثه نه من راغلي خوراک کاک دیمانه نه دا رنګ دی په شریعت کې دغه درېونه او سلورم سیس چې تر د منو هغه خبرونه دی په شریعت کې روزه داوان چې ته په جمام نه کې خوراک بم نه کې اسکاک بم نه کې او سلورم دا چې خبرې بم چا سره نه کې نو دا روزه وا زمونږ په شریعت کې بیا خبرې کول دا حکم د نبی منسوخ شوی دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ وی کور ته راغلو کور والا سره خبرې نه کولې او وی فرمایل چې مانن روزه نه ولې چې زبرم خبرې نه
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فتح ولګي دا ته خبره وکړه دا چې زمون په اسلام هدمه اسلام هر سمیټاو کړی دی اسلام سره هر سمیټاو شوی دی مخکینی ادیان دا ختم شوی په اسلام سره نه هر خبره وکړه د خبرو کول د حکم منسوخ شوی دی فاتت به قومها تحمله فدراتو کو په دې ماشوم سره چې د ماشومې په غېږ کې نیولې وو او را روانه وه نو د وختونو وخت پس راغله نو بعد وایي چې 40 دن بعد راغلی وه بعد وایي چې نن څه لږ وخت پس راغله په هر حال چې کله راغله فاتت به قومها بسر کله چې دې دراتو کو په دې ماشوم سره خپل قوم ته تحمله الله فرمایي داسې حال کې چې د ماشوم په غېږ کې نیولې وو قالوا یا مریم نو قوم مت غصه شو په غصه کې وته وي بعض روایتو کې راځي چې په جړا شول وته په جړا کې وته چې دا څونه پاکیزه کوم دی قالوا یا مریم اے مریم لقد جئت شيئا فريا په تحقیق سره تا خوراک کړل په یو ناکار او په یو ناشنا سي سره دراته کو ناشنا سي په ستا په کې منګ ولیدو تا خو نکانه کړې څنګه اولاد دروړو یا اخت هارون اے د هارون هوري دې مراد کوم هارون دی نو یا خدنا لکه معاذ رضی الله عنه کې راځي داغه نه چا په تاسو وکړو چې تاسو په قران کې راځي یا اخت هارون اے د هارون هوري دې نه څه مراد دی هغه وته چفات شو دې چې کله داړه نبی اسلام سره ملاقات وکړو دی واقع تاسو پته وکړه چې راغله تاسو وکړو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې هغه وخت کې با خلکو خپل ماشومان ته د هارون نوم چې دی او د موسی نوم چې دی به خودلو لکه نن سبا خلک هارون او موسی نوم چې دی نه دایي او دا کې دې چې در دی وو دا غیر مراد وی اللاتی رور د دی وو دا د دی علاتی رور دویم قول وګړي چې دینه مراد نیک سړی دی او دا هارون چې دا د یو نیک سړی نوم هغه ته هور په اعتبار سره وینو هغه ته ویل خور په دې اعتبار سره وای چې چونکه دا هارون چونو دام ډیر زیات تقوادار او عابد وو زاهد وو ډیر متقی انسان او دا رنګي د حضرت مریم رضی الله عنها چې وا نو دا هم متقی او پرهیزګار او زاهد او عابد و نو په عبادت کې تشبیه د وجنه به تر هارون خور وي نو دی وجنه وته یا هارون دا هارون خور تخبو په ډیر زیات عبادت کو تو تقوادار وي ما کان ابو کې امرأ سوء او پلار چې دینو هغه خوند سي بد سړی نه و عمران نو پلار خودم بد سړی نه خو موږ د مسجد امام پاتې شلو او کله چې مداسي مور او پلار نه کان وي نو همیشه د هغه پلار بچي چې دینو دام نه وي او چې کله مور او پلار په خپل بدملوي د هغه پلار بچي چې دینو دام بدملوي چې مور پلار نه کان وي دیندار وي او دا غینه بیا داسې غلط کارو شي خلک وایي د پلان کې زویم دا کارو دا اوروي د پلان کې ملازم دا چلو نما کان ابو امرأ سوء نو پلار تاسو بد او ما كانت امك بغيا او مور چې ورته دا هم د بیت المقدس خادم و دا هم ډیره پرهیزګار زنانه و ډیره دیندار و نو مور دې سبتکار نه و پلار دې بد سره نه و دا څه چلو کړو فاشارت الی دی اشاره وکړه ماشوم ته هغه ماشوم چې بغي کې نیولې او تاسو د سره خبرې وکړي قالوا كيف نكلم ندیو فرمایل من سرنګ خبرې وکړو من کان فی المهد صبیا هغه څوک چې په مهد کې دی یعنی د مور په غېږ کې دی چې ماشوم دی دا سره موږ څنګه خبرې وکړو د مور په غېږ کې خدا سي صفات والا ماشومان خبرې نه دي کړې نو دی وسنګ مور په غېږ کې چې دینو خبرې وکړي سائل فرمایي څه شو الله ویل قال عیسی علیہ السلام او قال عیسی علیہ السلام انی عبد الله یقینا زاد الله بنده یما نو د عیسی علیہ السلام په زبان باندې اول دا کلمه جاری شوی دا عبد الله زاد الله بنده یما دین ویل چې خلقو ذ خدای یما یا د خدای زیما دین ویل عیسی فرمایل انی عبد الله زاد الله بنده یما آتانی الكتاب یقینا آتانی الكتاب الله را کړه ما ته کتاب لرا دې ټیم کې ما شوماره کې کتاب نو ور کړي په آینده زمانه کې به الله تعالی کتاب ورکاو یا د کتاب فیصله شوی او په لوح محفوظ کې دې وجه نه اعتبار وجعلني نبيا او ګرځول دې مال را پیغمبر نو په کار چې مازاره ذکر کړی چې نه کې بدی پیغمبر جوړېدو نو اصل کې د پیغمبر جوړېدل او په ځبانه د کتاب نازلېدل دا مکمل یقیني نو څه کې ماضي ذکر کړی
وجعلني مبارکا او ګرځولې دې مال برکت والا، برکت په ما د نافع سره فائدې والا. نو دې چې دې فائدہ منو په دنیا کې هم خلکو پیدا هغه او په آخرت کې هم خلکو دنیوي فائدې دار چې تبا کم سړی با برګي مرض والا او هغه بلا اسراف الله بروخ یا چې یو سړی پستر ګړوندو پستر ګو به الله اسراف الله بروخ او دنیوي پیدا دار چې خلکو ته پیدا الله دین فوزلو چا باغی عملو کو نو خیرت به خیستو نو په دوه اعتبار سره برکت والو. اينما كنتو کم دې کې چې زم واوصاني بالصلاه والزکات وصیت کړې دې حکم کړې ما د مانسو او د زکات د مونږ کبي کړې زکات. زکات مراد زکات دوه معنی دي. یو معنی ده تزکیه النفس پاکول د روح د ګناهونو نه، او دویم معنی ده زکات ورکول. نو کله مال راکو نو ماته حکم کړی چې د خپل مال نه زکات ورکړه. او یا کوم سره مال نوی نو ماته حکم کړی دی چې د قوم ته حکم وکړه، د قوم ته واعظ وکړه چې تاسو په مال کې په تاسو باندې زکات چې دی نو د لازم دی. او یا د مراد تزکیه النفس ته چې ماته الله حکم کړی دی چې خپل ځانم د ګناهونو نه پاک او د قوم چې دی نو دام د ګناهونو نه پاک کا. ما دم تو حیا ترسو پورې چې ژوند دی ما نو چې ترسو پورې انسان ژوند دی په باندې به الله احکامات د الله د احکاماتو دی مکلف دی. او کچره دی وفات شنو عبادت کولی شو کنه شنو د وفات نفسم عبادت کولی شي خو بیا مکلف نه دی. او د عبادت د موسی علی السلام ثابت دی چې مسلم شریف بخاری شریف کې دا واقع شته چې نبی اسلام کله میراث دتلو نو موسی علی السلام په عبادت باندې شې نو دلی دی. وبرم بوالدتي الله ما ته دا حکم کړی دی چې زه احسان وکم د خپل مور سره. مخکې سوی مخکې عیسی علی السلام د یحیی علی السلام بوالدی والدین ویل کېږي مور پلار دوانو ته او د خو پلار نو ځکه وی چې وبرم بوالدتي ما ته الله حکم کړی چې د خپل والدې سره احسان وکم. ولم يجعلني جبارا شقيا دې نه بل بوالدتي دې نه د حضرت مریم رضی الله عنها غ صفائی چې دنو دام ثابتېږي څنګه ځکه چې پیغمبرانو ته د حق زنانو او د حق مور د احسان کول حکم کیږي کوم خزایه چې پاک دامن وي. الله ته حکم وکړو نو معلومه شو چې دا زنانه پاک دامن ده. ولم يجعلني جبارا شقيا او نیم ګرځولې ما لرا سرکشه متکبره شقيا او بدبخته. والسلام علی یوم ولدت سلام دی په ما باندې په هغه ورځ چې پیدا کړم او یوم اموت او هغه ورځ چې عمرم او یوم ابعث او د قیامت پر ورځ کله چې پاسول کېږم ژوند کېږم دوباره. دا رنګي موږ خطبه کې کله نه کله وایو الحمدلله وکفا والصلاه والسلام على من لا نبي بعد. نو صلات سلام د پنیکانو باندې خلق دیږي او د نیکان صلات او سلام دی هغه نبی اسلام ته کوم خلق ډیر زیات نږدې او د دین د باره ډیر زیات سخت چې دین دا برداشت کړي. خو چې کله سړی په دین کې سخت ډیر زیات تیری نه دته د دین ډیر زیات خوګم وي. لکه حضرت بلال رضی الله مثال به ورکو چې څومره سخت به تیر کړو دومره ته خوګم وو. حضرت حباب ر مثال ورکو چې څومره سخت تیر ولې دومره ته دین خو کینو او موږ بخپل مثال ورکو چې موږ باندې سخت نه تیریږي دومره دین نه لري ګرځو ولې په موږ سخت نشته. نن په فلسطین باندې سخت ده خو ورشه د دین بر ټولو نه زیات غي ته خوب دین دی خپل ایمان او خپل قران او خوب دی. په موږ سخت نشته موږ ته قران هم خوب نه موږ ته دین هم خوب نه موږ ته منځ هم خوب نه موږ ته یو عبادت خوب نه ولې چې په موږ سخت نه راغلی. الله په موږ سخت راوځنه موږ ته بدار سخت واګشي. الله فرمای ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی ابن مریم دی قول الحق الذي وینا ده هغه فی یمترون جری باغی کی د يهوديان او عیسایان يهود او عیسایان دواړه شک کوي. عیسایان دی خو عیسی علیه السلام ته دومره مرتبه ورکړه چې خدای وګرځاو او يهوديانو دومره خطه کړو دومره عزت نه کړي دومره بی عزتی والله کړي تر دې پورې چې د زناکار دی وته نعوذ بالله. ما كان لله ان يتخذ من ولد ندی مناسب الله لرا ان يتخذ من ولد دا چونی سی او ولد لرا عیسایانو سوې چې دا الله سوې دی. الله وی چې الله د پاره دا مناسب نه دي چې هغه ځان لپاره اولاد ونیسي ته الله له مناسب سبحانه الله پاک د اولادنا ولی اولاد کې وسره دي تماثل دوانه به یو شان وي تکافؤ احد الله برابر څوک نشته. عیسی علیه السلام د الله برابر شي نعوذ بالله یا به دوانه یو شان شي نعوذ بالله یا به سره شي یا به تقسیم براشي الله به امکان وکړي الله به ختم شي نه تام نشي کېده یا به تقسیم شي دم نشي کېده الله مرکب شي دم نشي کېده نو یوم نشي کېده الله لپاره اولاد ثابت ول د جید نه.
اذا قضى امرا هغه وخت چې الله فیصلو کې دی او کار فانما يقول له كن فيكون ولخلق سره غواړي د لپاره چې په کار کې را سره شراکت کوي نو الله په خپل چې دی کار تا كن وي فيكون بس هغه بس شوي هغه کې بیا څه سوال نه شي وان الله ربي وربكما یقینا عیسی علیہ السلام فرمایدا الله رب زما دی او رب تاسو دی ټول په درمیان کې د دې دوه آیاتونو فاصله راوړه ذالک او ما كان لله وان الله عزیز نبی عیسی علیہ السلام قول صاحب مقوله شروع کیږي مخکې د عیسی علیہ السلام خبره و دي کې د عیسی علیہ السلام خبره د دیمنس کې دوه آیاتونه راوړل دا وره دا ځکه چې مخکې خبره د عیسی علیہ السلام چې کومې کړې وي هغه په وړوکوالي کې کړې او دلته چې کومه خبره کوي نو دا یې په غټوالي کې کړې و فرمایي وان الله ربي وربكم یقینا الله رب سما دی رب تاسو دې فعبدوا اے مسلمانانو د دې الله عبادت وکړه تاسو د هغه عبادت وکړه او د هغه د عبادت کول هذا صراط مستقيم دا نه غلاره ده الله